رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيئا فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شاء لك أنت وزد الرسيگی لگ تیز کے لگ ننزیر بحث مسئلہ زمان اغا مسئلہ دا مختار کل مسلمانانو اتفاقی عقیدہ دادم چپا تکوینی او تشریعی طور تکوینی او تشریعی امورو کی حاکم او مختار صرف اللہ ذات دے اگر ما فوق الاسباب اختیارات ہی چاہتن دی ورکڑی تو جو کئی مختار دے اسم مفعول اسم فاعل سے غم کے دیش دے اسم مفعول سے غم کے دیش اولنی صورت کی وہ معنوی اختیار لرون کے او که په معنا د اسم مفعول سره واخلو به دو معنی دي یو معنی اختیار ورکړی شوی ګرمي دي او دویم معنی دا چاند کړی شوی نو که مختار د اسم مفعول پر دویم معنی سره واغستلی شي چې چاند کړی شوی نو دا د ټول امت عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تمامو انسانانو کی اللہ رب ذوالجلال چاند کړی دی او منتخب کړی دی اسم فاعل والا معنی شي یا اسم مفعول اوله معنی واغستی شي او دغه مطلب او معنی دا شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله د تمام جهان اختیارات ورکړي دي نو دا به شرکی عقیده ده یا دغه سی وای چې الله رب ذوالجلال خدای اختیارات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي څنګه دی عقیده ده لکسلو کولی که یار نو په دغه معنی سره بیا دا شرکی نظریه ده شرکی عقیده ده زوی مناسب شروع مسلم مختلف العقیده ده اهل سنت والجماعت ده مسلمانانو ده اتفاقی عقیده ده چې تکوینی او تشریعی طور مسله مختارق العقیده د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو د اتفاقی عقیده ده چې په تکوینی او تشریعی طور حاکم او مختار صرف الله تعالی ذات دی هغه ما فوق الاسباب اختیارات هیڅ چاته نه دی ورکړي وضاحت مختار د اسم فاعل او اسم مفعول دوانو صيغه کې دی شي په اولنی صورت کې به معنوي اختیار لرونکي او په صورت ثانی کې دوا معنی کې دی شي نمبر 1 اختیار ورکړل شوی نمبر 2 چاند کړی شوی او انتخاب کړی شوی پس که د مختار کل جمله ویل شي او د دینه مراد د اسم مفعول والا دویمه معنوي نو دا د پورا عالم اسلام عقیده ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی چاند کړی دی او په مخلوقاتو کې دا هغه انتخاب کړی دی او که اول مراد واخیستې شي یعنی دا مطلب چې د ټول جهان اختیارات الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ورکړي دي او یا د اسم فاعل د معنی قص کړی شي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول جهان تمام اختیارات لرونکي دي نو دا کفر عقیده ده د نصوص قطعیه نه په دې سره انکار لازمیږي په دې باب کې زموږ د خلاصه ده دې باب کې زموږ عقیده ده چې الله د تمام جهان تکوینی تشریع امور اختیار هیڅ چاله نه دی ورکړ دا د الله رب ذوالجلال سره خاص دي یا دغه سی وای یو خو د بندگانو اختیارات دي د انسانانو چې هغه ما تحت الاسباب دي یو ما فوق الاسباب اختیارات دي نو ما فوق الاسباب اختیارات الله چاته نه دی ورکړي خدای اختیارات الله چاته نه ورکړي ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب اصطلاح به مخ کې به بحث کوو ان شاء الله خو دلته دغه مرزین کې وساتئ ما فوق الاسباب هغه چې د اسباب سره تعلق نه ساتي ما تحت الاسباب هغه ته ویل کېږي چې دغه تعلق د اسباب سره وي ګوره یو سړی بیمار شي یو دوايي ده یو شفا ده
دوايي اسباب دي د ډاکټر نه د اسبابو په درجه کې ته مدد غوښتی شي هغه له ورسوې دوايي راک. دویم دا شفا ده چې هغه مافوق الاسباب ده. شفا د ډاکټر نه نشي غوښتی، نه ډاکټر تا ته درکولی شي، دا د اسبابو سره تعلق نه ساتي، دا الله درکولی شي. ډاکټر ته ورغلی ورته اولاد وینه کېږي دوايي راک، اسباب غوښتی شي، لیکن ورته اولاد را تراکا دا د اسبابو نه بره خبرې دي، دا بنده نشي کولی. د بنده نه د دې غوښتل کفر او شرک دی. مولا ته راغلی مناسب دعا وکړه باران نه کېږي، دعا به درته وکړي چې الله باران ووري، خو مناسب ته دا راتلل مناسب ته باران راووروه، دا شرکي عقیده ده. دا د ما سوی الله د پاره عقیده، یعنی د انسان نه په داسې امورو کې تعاون اغستل، امداد اغستل چې هغه د انسان په وس کې وي او د اسبابو سره تعلق ساتي. ٹھیک شو؟ هغه جایز دي. تعاون علی البر والتقوا. او کم دغسی امور دی چې د انسان په وس کې نشته، د انسان په قدرت کې نشته، د اسبابو سره تعلق نه ساتي، نو هغه د الله سره خاص دي. خدای اختیارات ورته ویل کېږي، د دغه اختیاراتو نه یو اختیار هم د غیر الله دپاره ثابتول دا شرک دی. زموږ عقیده دا شو، دا تفسیر شو. د بریلیانو عقیده به وروسته بیا راشي انشاءالله. هغوی وایي الله رب ذوالجلال خپل ټول اختیارات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا په اولیاءو کې تقسیم کړه. د اولیاءو نه بیا د اختیارات نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختیارات را نقل شو لوی ځوان ته، شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله ته لوی ځوان وایي، بیا لوی ځوان د په اولیاءو کې تقسیم کړه. دې دپاره تاسو چې د دې بریلیانو د صفیانو د دې د میلادونو بعضو څیزونه تاسو واورئ حق حیران بشئ. دلته یو پکې خبره کړې وه، ویل جیلانی صاحب ته وایي یو عیسائی راغی ورته وایي چې عیسی علیه السلام مړي ژوندي کړي دي. هغه ورته عیسی علیه السلام به څنګه ژوندي کړي؟ ورته ویل قوم باذن الله، پاسه د الله په حکم سره. جیلانی صاحب خبر ته ودرېږي ګوره اوس، ورته ویل چې پاسېږي د عبدالقادر په حکم سره. دا په منبرونو کوي دا قصې. ما یو جمله ویلي وه د غیر مقلدو کټ کړې وه، هغه ما ویلي رحمت الله کرانوی صاحب رحم الله مناظره وه، ده ته یې ویله، تاسو ته ما تفصیل کړی و، ده ته یې ویله ویل عیسی علیه السلام مړي ژوندي کړي، ستاسو پیغمبر نه دي ژوندي کړي. نو ده ورته عیسی علیه السلام به څنګه کول؟ ورته قوم باذن الله، د الله په حکم پاسه. ده ورته چې ځو مقبرې ته، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي یم، زه به دعا کوم که الله دا مړی را ژوندی کو او ته مسلمان شه، که را ژوندی نه کو زه به در سره عیسائی شم. د چیلنج قبول نه کو، چا ورنه بیا تپوس وکړو د عیسائی نه، ویل ولې دې قبول نه کو؟ پیغمبر خو نه دی. ده ورته ویل وہی اپنی زبان نہیں بول رہا تھا، اس کی زبان پر اس کے خدا بول رہا تھا. نو دا خو اول قول د عیسائی دی، دغه عالم ما نه دی نقل کړی، اول نمبر ما نقل کړی دی قول دغه عیسائی مناظر. دویم نمبر دا چې دغه جملې یو صحیح توجیه هم کېدی شي که بالفرض د مسلمان قول شي، یعنی اس کی زبان پر اس کے خدا بول رہا تھا. څه مطلب شو؟ الله رب ذوالجلال د په ژبه باندې یو کلمه جاری کړله، لکه حدیث کې چې راځي کله چې انسان دا د کارونه وکړي، الله فرمایي زه د ژبه جوړه شم په ما خبرې کې، زه د لاس جوړ شم په ما نیول کې. خو حدیث موجود دی صریح په دې کې. خو بهرحال بس دغه خو صرف ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون علی، د الله په کلام کې کوګواله لټۍ د حرامیان. مفتی شفیع ابراهیم الله لیکي د الله په کلام کې الحاد دا معنی چې د قرآن به وایي، د قرآن ترجمه به کوي، خو دغسې ترجمه مطلب به وایي نه چې د نورو نصوص سره یا د اسلام د ظاهري قواعدو د اسلام د قواعدو سره د اصولو سره دغې ټکراو به لازمي وي، چې دا د قرآن خلاف دی، زه نه منم دغه اصول بیخي یعنې هم د دې کار دغه دی. نو مونږ خو بندګان یو. نو د دې بریلیانو عقیده د صفیانو دا شو، یو لګیاو وایي جیلاني صاحب پسې یو بوډۍ راغله، اټړه وهلې وه، ناسو پګړه یې کوزه کړې وه. دا قیسې دي چې دوی جوړې کړې دي. جیلاني صاحب پسې بوډۍ راغله، وایي ته راشه، زما یو زوی او ستا موریدو د هغې روح یې ویوړو. جیلاني صاحب په زوره را پاڅېدو، په غوسه منډې منډې په ریکارډ دي مونږ سره شته دی لیپټاپ کې. نو چې پسې روانو هغه سره پنډوکې ورسره و، ته روحونو نور هم قبض کړي و. چې جیلاني صاحب وکتل ټول پنډوکې ورته راګوزار کړو،
جیرانی صاحب راغی بوډۍ ته ویل لاستانه بچي روح هم واله او د هغې په بدله کې د هغې سره په صدقه کې دا نورو دا مو واله ټول مې ته وبس نو الله دې تپوس وکړو نعوذ بالله جبریله ملک الموت تا ولې هغه روحونه رانه وړه ورته یې دغسې لوی ځوان راپسې و بس ویل ښه شوي دي چې ورکړی دي خو چې دې خوا نه دی راغلی درته نو دا د کفر خبرې دي په ممبرونو باندې کوي عوامو ته کوي کتابونو کې لیکلي دا نه دغسې ډېر شی دي مولا صاحب د دې د ټول کتابونو د دې مردارونو خرافاتونو شرکیاتونو لږ در دې عقیده ده انشاءالله به حواله به مخکې بهرحال مونږ خپل عقیده ذکر لله چې الله خپل اختیارات چاته نه ورکوي خدایي اختیاراتو نه یو اختیار هم بنده دپاره نه دی ثابت یو د کائناتو په تکوینی او تشریعي امورو اختیار الله رب ذوالجلال چاته نه دی ورکړی د الله سره خاص دی وایي په دې باب کې زمونږ د عقیدې خلاصه ده نمبر 1 الله تعالی د ټولو اختیاراتو مالک دی نمبر 2 الله تعالی خپل اختیارات کله هم چاته نه حواله کوي نمبر 3 د هغه په اختیاراتو کې د هغه سره هیڅوک شریک نشته نمبر 4 د الله رب العزت مختار کل کېدل او دا عقیده توحید الله د ټولو اختیاراتو مالک دی کوم اختیارات مراد شو مناسب وای کنه خدای اختیارات ما فوق الاسباب کلم چې دا خبره مونږ کو دینه بدا مرادي ٹھیک شو نمبر 2 الله خپل اختیارات کلم چاته نه ورکوي ما فوق الاسباب اختیارات مراد دي نمبر 3 دغه په اختیاراتو کې دغه سره هیڅ څوک شریک نشته نمبر 4 د الله رب مختار کل کېدل دا د عقیده توحید یو شاخ دی یعنی غیر الله له مختار کل منل ګویا د توحید یعنی د الله د وحدانیت نه انکار دی پنځم د الله تعالی فرشتي ملائکه او د انبیاء او رسولان دغه بندگان او ماموران دي اخر کې په دې باندې بیا موږ اشکال اعتراض جواب کوو هغه دا دی وای او یره تاسو وای چې الله خپل اختیارات چاته نه ورکوي نو یو باران څوک راوړي نو ته ورته وایې څوک یې راوروي فرشتې الله خو باران نه کوي ښه بیا ورته ووایه دغسې یو څیز پسې وځي نو ما هغه یو تل مقام عقله ته په مامور او مختار کې فرق نشي کولی فرشتو مبارک نص موجود دی لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون فرشتو ته د الله رب ذوالجلال د طرف نه د باران حکم وشي هغوی هغه ځای ته لاړ شي انتظام وکړي فالمدبرات امره او دیو جنا اوس که الله فرشتو ته وای تاسو ګوري یو سړی چې مختار وي نو دغه کول نه کول دواړه دغه لپاره برابري اوس ماته اختیار ته خدای ماته تل اسباب د پغې خیاس نه کوي زما که خو سبق بدرته وي مو کنه و نه ویم پاسم سم بدر نه زور خو نه تنخواه خو نه راکوي ٹھیک ده او مامور دې ته ویل کېږي چې په هغې کې اختیار نه وي اوس تاسو څه وایي چې الله تعالی دې فرشتو ته ووایي چې لاړ شي پلټکیزي باندې باران وکړي نو دا فرشتې په هغه ځای که غواړي باران وکړي که نه غواړي نه شي کولی دغسې کولی شي دی الله د حکم نه معمولي د سترګې د رب برابر نافرماني نه شي کولی نه مختار څنګه شو او د دې وجې نه زه خو چې کله عوامو سره خبره کوم زه ورته دغه وایم تاسو به کله نه یې لیدلي چې کله باران نه کېږي او خلک وایي فرشتو لږ باران خو راووروئ څه وایي خلک یا الله باران راووروئ قرآن هم چې ګوري په دې موضوع باندې نو وانزل من السماء ماء طهورا قرآن مجید د باران د ورولو نسبت چاته کوي الله ته نو دا مامور دي د فرشتې مختاري نه دي اگر دیو به وقوفتوب د حماقت ده چې په مختار او مامور کې فرق نشي کولای دا تفصیل شو دینه پس دلایل ترازو دلیل نمبر 1 دا وی داوا او تفصیلات به بل طرف ته ذکر کوو ان شاء الله لیس لک من الامر شیء نشتر استر واقع دار شان نزول نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفوان ابن امیہ او د سہیل ابن عمر او د حارث ابن هشام د پاره په دعا کوله چونکه د الله په علم کې د پاره اسلام مقرر رضی الله عنه هدایت نازل شو نبی علیہ السلام ته په دعا نه مانه کو بخاری جلد 2582 قدیمی چاپ لیس لک من الامر شیء نشتر استر بار د اختیار نسسز او یتوب علیهم یا برجو کی الله په وی باندې اسلام به قبول کی او یعذبهم یا عذاب ور کی دی ته فینهم ظالمون بشک دی ځکه چې بشک دی ظالمان دي نګورا که رسول الله صلی الله علیه وسلم مختار وې الله ولی د دعا نه منکو
او که مختار وې نو مختار تر دعای د خیرو کولو څه ضرورت دی. استدلال دینه معلومه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل نو ځکه کچری مختار کل وې نو د بد دعا نه بینه نه منکې دي او دا حکم به ورته نه کېده چې ستاسو لپاره اختیار نشته دی. لیس لک من الامر شیء. دلیل نمبر 2 شان نزول مختصرا داره کفارو به د نبی علیہ السلام نه فرمایشه معجزات طلب کول، چونکه نبی علیہ السلام خو تمام دنیا په هدایت باندې حریص شو چې ټول ایمان راوړي. د نبی علیہ السلام زړه کې هم خواهش تیر شو چې کله دیو د مطالبه پوره شي نو کېدای شي که ایمان راوړي. نو الله دا آیات نازل کو وان کان کبر علیک اعراضهم که چرته ګرانی په تا باندې مخړول لري د ایمان نه دعوت ستانو فینست توتا که طاقت لري تم ان تبتغي نفقا فی الارض چې تسوره وکي بزمک کې او سلمن فی السماء یا پړوي په اسمان کې فتاتیم پزراوړي ته دیو ته بیاتین یو نه خنو راوړ ورته پیش ک او نه شي راوړي چې معجزه پیش کول ستا په اختیار کې نشته. ولو شاء الله که وختي الله تعالی جماعون خامخه جمع کړی وي دی ولر په هدایت باندې فلا تکون نه مل جاي نو الله خصوص په زور په هدایت نه مجبور کوي. الله جبرن دا ټول موسم په هدایت راوستي شو په زور او بیا خو ایمان په امتحان پاتې نشو. پر نمبر 7 سورہ نام آیت نمبر 35 نو دین یو خدا ثابت شو چې معجزات د پیغمبر په اختیار کې نه وي. دا به ان شاء الله یو مسله مونږ ترش مکشف کرامت معجزات د نبی او د ولی په اختیار کې نه وي. د نبی او د ولی په اختیار کې د غیر الله د مدد غوښتو ولا مسله د بنیاد اصل دا شی جوړیږي. شیخ سربراز خان صفدر صبری مولا په دې باندې مستقل کتاب لیکل راه هدایت اکر معجزه کرامت کشف د دې تفصيلات ذکر کړي تعریفات د اهل سنت قول او بغي به دلایل او د باطل دلایل توړ لزمون هم یو نمشتره په کې ذات ته وندیان وي هغه مناسب داسې اختیاري غني وي د نبی او د ولی په اختیار کې ادي وجنور ته به مدد چغي لګي. نو کشف کرامت او معجزه د الله په اختیار کې د ولی په اختیار کې د قران ګڼ نصوص دی او د غیر په دې ده استدلال دینه معلومه شو چې نبی رسول الله مختار کول نو ورنه د الله تعالی طرف ته په تور د واځو محبت الله تعالی طرف نو په تور د واځو محبت د تنبیه نازلې ده او نبی رسول الله خپل د مطالبه پوره کړیو. نمبر 3 شان نزول اداره د کافرانو واج سردارو نبی رسول الله ته وی وای مونږ ستا خواته راځو ستا خبرې اورېدو ته مزړه کېږي لیکن ستا سره کمزوري خلک ناست دي مونږ د هغوی سره برابر نه شو کېناستی. د نبي علیه السلام زړه کې تېر شي که لږ ساعت دپاره دي وځي او سرداران راشي کېدای شي دوی هم په دغه ایمان راوړي. صفه پاتې شوه دې کې خو بیا نشته رتین که نه کاکا دا شان نزول د دې آیات نه دی چل دی شان نزول د دې آیات دغه لاندې ده دغه دی بل آیات شان نزول ولا تطرد الذين نو دا ولا تطرد الذين لاندې لیکل دی کنه څه ستا به دې غلط دی که څنګه ته څومره سفر راړی په دې کې خو 3 نشته دې کې 2 او 4 دی نه 2 3 4 صحیح دی. مسلم شریف جلد 281 تفسیر ابن کثیر کې هم د آیات د لاندې لیکلي ولا تطرد الذین او مشلت کسان یدون ربهم چې رابلی هغوی رب خپل بالغدات والعشی سبا بیگا یریدون وجهه غواړي هغوی رضا دغه مالیک من حساب نشتره بتا باندې حساب د دیو من شین زربر د سسیز نو ما من حسابی کې نشتره حساب ستالیم پاوی باندې من شین فتتردهم پس کته وشلی دیو لرا فتکون من الظالمین نشیب د ظالمانو نه. استدلال اوس کچره نبی علیہ السلام مختاری کړل نو دا تنبیه ولې نازله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اختیار ولې نو چې د خپل مجلس نه وباسي رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت چې لږ ساعت د پاره دی وسی ځکه خیال دا و چې ایمان براوړي وي الله منکو
نو دې ته خو مختار کل نه ویل کېږي. نمبر 4 قل وای پیغمبر انی علی بینة من ربی بېشکه زه په واضح دلیل یم د طرفه د رب خپل نه وکذبتم به او تاسو تکذیب کوئ د هغې. شان نزول د دې دارې کفارو به وي که چېرې دا پیغمبر او د دین حق وی نو په موږ باندې کاڼې به راورېدلې وې. نبي علیه السلام تل په موږ کاڼې راووروه یا بل څه سخت عذاب راوله. نو دا آیت نازل شو. قل ورته نه کفارو به وي چې دا پیغمبر د دین حق وی نو په موږ به کاڼې راورېدې یا بل څه سخت عذاب را لېږلی وی الله. نو دا آیت نازل شو تفسیر عثماني. قل وایه پیغمبره انی علی بینة من ربی بېشکه زه په واضح دلیل یم د طرفه د رب خپل نه وکذبتم به تکذیب کوئ تاسو د هغې ما عندي نشته دی زما سره ما هغه تستاجرون وي چې تاسو په تلوار سره غواړئ هغې یعنی قیامت ورځ یا عذاب. ان الحکم الا لله نشته دی اختیار مگر صرف د الله دپاره دی. یقص الحق بیانوي هغه حق هو خیر الفاصلین هغه بهترین فیصله کوونکی دی. قل پیغمبر لو ان عندي که چېرته وی زما سره ما هغه څه تستاجرون وي چې په جلدۍ سره غواړئ تاسو هغه لقضي الامر نو خامخا به فیصله شوی او کار بیني و بینکم په منځ زما او په منځ تاسو کې. والله اعلم بالظالمین استدلال دینم ثابت او شوی سم د الله د ټولو احکاماتو پابند او د معجزاتو فیصلو صادرول او ظاهرول د الله په قبضه قدرت کې د نبی له سلام پاک کې هیڅ دخل نه. نو معلومه شو چې مختار کل صرف یو الله دی. دلیل نمبر 5 ما کان نبی تاسو واقع ویلې د شان نزول دی ترمذی جلد 234 کې بدر کې قیدیان را لویا رای واغستل شو. عمر رضی الله عنه د بازي صحابه رای دا و چې قتل کو عمومي رای په دې رااله چې فدیه واخلو فدیه واغسته شو. نو دین پس وعید راغی ما کان نبی ندی مناسب د نبی علیہ السلام د پاره یکون له اسرا چې شیراغه د پاره قیدیان حتی یسخنه فلر تر دې چې وینه توی کې راوي پزمک یریدون عرض الدنیا تريدون عرض الدنیا غواړي تاسو سامان د دنیا او غواړي الله آخرت اراده کوي آخرت. الله غالب او حکمت والا دی. لولا کتاب من الله که زرتنوی نیټه مقرر د الله طرف نه که زرتنوی لیک د طرف د الله نه تیر شوی لمسکم نو خامخا رسېدلی به تاسو ته فیما په هغه څه کې اخذتم چې اخذتې تاسو یعنې فدیه عذاب و عظیم لوی عذاب. استدلال کلمې سره مختار کل وی نو د الله د طرف نه به د تنبیه نه راتلی ځکه چې مختار کل په خپل اختیار سره هر کار کولی شي. د مختار کل نه څوک تپوس نشي کولی چې ولې دغسې کوي. نمبر 6 عفا الله عنکم تاسو مخکې ویلي تفصیل لدی که نبی علیه السلام دې تفسیر رسول الله سم تبوک تتلو دیو راتله دروغ عذرونه پیش کول تیر شو په شان نزول دغه کې حاضر ناظر او علم غیب کې. نو د آیتونو نازل شو عفا الله عنکم معافي دی وکړي تا ته الله یعنې معاف کړی لما زنت لهم تا ولې اجازت ورکړو دیو ته صبر به دې کړی وی حتی یتبین لک الذین تر دې پورې ښکاره شوي تا ته هغه کسان صدقو چې رښتونه دي وتعلم الکاذبین او پېژندلي وی تا دروغجن. استدلال کې نبي وسلم مختار کل وی نو نبی علیه السلام چې کوم اجازت ورکړی او په هغې به تنبیه نه راتلی ځکه چې نبي علیه السلام کوم څه کړي و هغې په حاصل شو د اختیاراتو سره کړي نو بیا ولې تنبیه راله. دلیل نمبر 7 ولا تصلی تاسو تر شان نزول لدی ویل چې منافق وفات شو عبد الله ابن ابی زوی مخلص مؤمن او د غم نامه عبد الله و شون کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو احسان مو د رسول سم ترته قمیص ورکړل خپل کله چې قیدیانو کې راغی د وخت پورې د منافق ته جنازې نه منم نه وراغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه جنازې وکړه بیا په قبر ودرېدو حتی چې خپل قمیص یې ورته ورکو د زوی په خواهش د آیات راغی ولا تصلی علی احد منهم او مونځ مه کوه په یو کس د دېو نه ما ته چې مړ شي ابدا همیشه ولا تقوم علی قبري او مه ودرېږه په قبر د هغه. پاره نمبر 10 سوره توبه آیت نمبر 84 شان نزول بخاری جلد 2674 کې تفصیلا موجود دی. ابو طالب د پاره دعا غوښته قرآن راغی
استغفر لهم که بخنه غواړي دیو د پاره او لم تستغفر لهم یا بخنه نه غواړي دی پر ان تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرکه او یا پر دی پر بخنه غواړي فلی یغفر الله لهم هرگز نه بخي الله غیله دیو لره. پارا نمبر 10 سورہ توبه نمبر 80. معلومه شو چې مختار کول نو بلکې په هر حکم کې د الله ته ارشاد پابندو. هغه نه منافق لره جنت ورکول خلری خبر هغه تر مغفرت ته دعا نه منکړ شو. دلیل نمبر 8 ما کان نبی ندی مناسب د نبی رسول الله لپاره کسان لپاره چې مومنان دي ایستغفرون المشرکین دا چې بخنو وړي مشرکینو لپاره ولو کانوا ول قربا غیر کې ورشتاران من بعد ما تبین لهم رستراغین خیر شو دیو تنو ما صاحب الجحیم چې دیو پېښه کړي جهنميان دي یعنی په حالت د شرک کې لاړه. پر نمبر 11 سورہ توبه نمبر 113. بخاری جلد 205 کې شان نزول موجود د مخ کې تیر تفصیل باو کې استدلال دینه معلومه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کول نو بل ځای راضی الله فرمایي فمن حق علی کلمۃ العذاب هغه څوک چې ثابت شوی په غیبه باندې کلمه د عذاب افانت تنقذ من فی النار اته بچون کې هغه چاله اته بچ کې هغه چاله رسپور کې ده نشه بچ کول نو به ولید مغفرت دعا کې غیر پر نمبر 23 سورہ زمرات نمبر 19 یا بل ځای راضی او مې یرید الله فتنه د واساس چې بارک چې اراده وکړي الله تعالی فتنه د فتنه دغه عذاب فلم تملک له من الله شی نو نه ته مالک دغه لپاره د الله طرف نه د هیڅ ته اختیار نشته چې بچ کی. پر نمبر 6 سورہ مائده نمبر 41 یعنی پچا باندې چې عذاب شنو غیل نبی سم نشه خلاصوله او د بریلیانو عقیده دا ده وي خدا جس کو پکړی چھوڑالی محمد خدای چې ونی چې نبی سم خلاصول شي محمد جو پکړی چھوڑا کوئی نہیں سکتا چې محمد ابن صلی الله علیه وسلم نو بیا سو کوم نشي خلاصول. نمبر 10 و اذا تطلع علامات بینات کله چې لوستل شي کې په دیو باندې ته زمون واضح خيار قال الذين نو کسان لا يرجون لقانا چې وبین لري د ملاقات زمونږ ایته به قران غیر حاضر راوړه قران غیر د دین او بدلو یا بدل کړي لر دي خو زمونږ معبودانو خلاف خبرې دي. قولوا پیغمبر ما یکونو لی نشتر اختیار زمانه پر انو بدلو من تلقاء نفسی اذا بدل کم دیل د خپل طرف نه ان تبعوا ستابعینکم الا ما یوحى الی مگر چې وਹੀ کې دې شمات انی خافو بشک زیریګ من عصیت ربی کنا فرمانی وکم در خپل عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینم. پر نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 15. استدلال دین ثابت شو چې په احکاماتو کې تغییر تبدیلی او ترمیم کول د صرف د الله خاص او شان دی او د پیغمبر کار پدې کې صرف دا کې دی چې هغه د وحی الهی پابندي وکړي دا نه چې هغه مختار کله سچ غواړي کوي. نمبر 10 شان نزول تاسو ته دی ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم یهود را لته پوښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب درک سبا ان شاء الله هیر وحی رانغل رسول سم ډیر سخت پریشان شو نو بیا یاتره ولا تقولن شین او موي تاسو لشین یوسست انی فاعلون چې بشک ز کون کې ذالک ردی کار غدن سبا الا یشاء الله دا ورسوي مگر ک الله وغواړي. پارا نمبر 15 سورہ کہف نمبر 23-24 شین نزول معلومه شو استدلال معلومه شو چې مثل مختار کل نو ځکه چې مختار کل د چا د مشیت محتاج نه وي هغه په خپل باندې چې څه کول غواړي هغه کول شي ونه سم نور په مخ کې بیا وایي بس دا به ټټ ټټ یا دا وایي خام